عزورار د یو دوست واغیم را ژوندې کړی او ابن العجوز یو بوډۍ ښځې زوی م را ژوندې کړی او داسې نور کسان هم را ژوندي کوي. دا الله رب العزت هغوی ته ورکړی. وانبئکم بما تأکلون، او زه به خبروم تاسو په هغې باندې چې تاسې خورئ وما تدخرون، هغه چې تاسو یې ساتئ. سهار به عیسی علیه السلام مردو ته ویل لانی تا بېګا دا شی تیار کړی و د خوراک لپاره، نو دومره یې ترې وخوړ او دومره یې د سهار لپاره پرېښود. دا هغه ټولې خبرې دي چې دې وجې نه عیسیان ګمراه شوي دي. کله ورته خدای ویل، کله ورته د خدای زوی ویل. ان فی ذلک لآیة لکم، یقیناً په دې کې یو لویه نښه ده ستاسو لپاره. ان کنتم مؤمنین، که چېرته یئ تاسو ایماندار. ومصدقا لما بین یدی، او زه به په داسې حالت کې تصدیق کوونکی ویم د هغه کتابونو چې زما نه مخکې دي، تورات نه زه به د هغې تصدیق کوم. ولأحل لکم بعض الذي حرم علیکم، او حلالوم به ستاسو لپاره بعضې هغه څیزونه چې په تاسو باندې حرام شوي، کوم چې الله تعالی تاسو ته غوسه شوی و، کوم حلال خوراکونه په تاسو حرام کړي، زه به ورته د هغې حلت بیانوم. وجئتکم بآیة من ربکم، او زه به راتله کوم تاسو ته په یو نښه باندې جانب رب ستاسو نه. فاتقوا الله، خدای نه وریږئ په هره معامله کې. واطیعوني، او زما تابعداري وکړئ. او دا چې تاسو ګډې وډې وایئ چې کله ما ته خدای وایي او کله د خدای زوی وایي، ان الله ربي، یقینا الله زما رب دی، زما پلار نه دی، العیاذ بالله، وربکم، او ستاسو رب دی. فاعبدوه، د دې الله عبادت وکئ. هذا صراط مستقیم، دا برابر لار ده. بالکل اوچه ده او لاړې پکې راځي نه. فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون. فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين. ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم. صدق الله مولانا العظيم. فلما حس عيسى منهم الكفر، کله چې معلوم کو
احساس علم توي علم احساسي دي توي چې په یو د خواصو ظاهري او معلومي نو فلما حس عیسی کله چې معلوم ک عیسی علیہ السلام منهم د خپل قوم بنی اسرائیلنا کفر لرا چې دی خو بالکل انکار کوي قال ویل عیسی علیہ السلام من انصاری الی الله سوک بزما امدادی شي په داسې حالت کې چې لاړ شي رواني الله طرف ته زما تعاون بسوک کی قال الحواریون ویلی خالص مرګرو د عیسی علیہ السلام نحن انصار الله منگا امدادیان د دین د الله یو آمنا بالله من ایمان راوړې په الله باندې واشهد اے عیسی ته گواشا بأننا مسلمون چې یقینا منګه تابعدار یو د الله نو دا حواریین جمع د حواری ده او حواری خالص دوست وي او په یو حدیث کې نبی علیہ السلام فرمایلی دي چې د هر پیغمبر لپاره حواری وي د هر پیغمبر لپاره یو حواری وي او زما حواری زما د ترور زوی زبیر زوی د عوام پیږي پریوان نو حوارینو ته حوارین ځکه ویل چې دا د عیسی علیہ السلام خصوصی دوستان خصوصی تابعدار خصوصی ملګری او د دې پرې مرګرتیا کې سخړه او سمونافقت او خلاف نو د حواری نورم ډېر ترجمه خلکو کړي ربنا آمنا بما انزلت حوارین وی زمنګ ربا من ایمان راوړې پاک کتاب انزل د چې تا نازل کړي دي او تبعنا الرسول او تابع شي موږ د پیغمبر صلی الله علیه وسلم عیسی فاكتبنا مع الشاهدین ولیکا موږ سره د گواهانو په دې خبره باندې چې ته یو یو استا پیغمبر دی ومکروا ومکر الله ومکروا تدبیرونه وکړو د یهودو ومکر الله الله خلاف تدبیر وکړي دوی والله خیر الماکرین او الله ډیر بهترین تدبیر کوونکی دی د تدبیر کوونکی دا دوی د عیسی علیہ السلام په شهادت باندې رسولنا پروګرامونه اساس کړ منصوبه اساس کړ دا مختلف مفسرینو داغه مختلفی وجه ذکر کړی دي مولانا عبدالماجد دریابادی دلته کوم وجه ذکر کړی نو هغه ډېره مزدار ده زه تاسو ته راوړم هغه دا وه چې دوی یو پلان ساز کړي چې بس کوم ځای کې عیسی او د مرګري په لاس راشي نسته به وجو نو هغه بهرحال عیسی علیہ السلام د ده د وینا مطابق ونیولی شو او دې یهودو مولیانو په هغه زمانه کې پارسی بادشاه مجوسی هغې
बादशाह ته ویلي چې دا سړی ستا دین خرابوي او زمونږ دین هم خرابوي. نو بادشاہ پر اعدام یعنی پانسی کولو حکم او دا اللہ شان ته وګوره چې دا قانون چې کوم سړي باندې ور پانسی یو کوم شو نو پانسی ګاټ هغه پاس لرګی چې وو دا به په دې عدالت کې پروت او عیسی علیہ السلام د وجود نو ډېر نحیف او کمزور دا لرګی هغې ته کوږه کړ او دا خلک ورسره روان شو پانسی ګاټ ځای ته ځي او سار له چوټي ده نو پولیس انتهایی تعدی کوي ځکه چې دا به دوی ځان سره ساتي بس دا یو یهودي دی او ډېر پیرسټ اغوندې دی او دا هغه ډېر لویه دلچسپي ده په دې کې او شور یې ساز کړی دی یا تاسو ولې نه روانوئ او ولې دا نه ځي بس پرشتو دغه ویلې پولیسو چې دا دته کوږه کوي دا پانسی ګاټ د ځای پورې به دی نیسي بس هغه غټ یهودي چې و هغه د پانسی ګاټ لرګی هغه ته په دې ولي باندې کېښوده او عیسی علیه السلام ګڼه ګوڼه ده جبریل راغی د لاس یې ونیول چېرته ځي ایستی روان دی چې هلته ورسېدل ګیټ ته ورسېده هلته نور پولیس ولاړ دي آیا دوی په ژبه باندې نه پوهېږي خو هغه غټ یهودي سره د لرګي نه وردن نه کړ هغه ډېرې چیغې ویل چې هغه زه نه یم سړی بل دی هغه سړی بل دی بس هغه غټ سټی یهودي پانسی شو د دې وجې نه یهود په شک کې د نن ورځې پورې پراته دي چې که دا وجلی شوی عیسی نو زمونږ ملګری څه شو او که زمونږ ملګری نو بیا عیسی څه شو دایم طریقه ده تاسو ما چې بې شماره طریقې خلکو ذکر کړي دي نن پر یوه باندې اکتفا نو ځکه وایي ومکرو ومکر الله دوی تدبیرونه کول د عیسی علیه السلام خلاف ومکر الله الله هم تدبیر کو د هغه د حفاظت دپاره والله خیر الماکرین الله ډېر بهتر تدبیر کوونکی دی تدبیر کوونکو نه اس قال الله یا عیسی هغه وخت یاد کوي چې وویلې الله پاک اے عیسی انی متوفیک یقینا زه پوره عالمه تعالی پوره کوونکی د نیټې ستا یم ورافعک او پورته کوم تعالی را الی خپل ځان ته د دې پلیتانو د جوار او د ګاونډیتوب نه دې ځان ته اوچتو ومطهرک او زه ستا پاکوم تعالی را من الذین کفروا د هغې کسان نه چې کافران دي وجاعل الذین اتبعوه او ګرځوم زه هغه کسان چې ستا تابعداري کړې ده فوق الذین کفروا پورته په هغه کسانو چې کافران دي الی یوم القیامت تر قیامت د حجت او د دلیل په لحاظ سره به دا همیشه غالبي او په دغه تابعدارانو کې امت محمدي صلی الله علیه وسلم هم راغلی دی ثم الی مرجعکم بیا
खालिस मा तस्तासु वापसीदा फ़अहकुमु बैनकुम ज़ो फैसला हुकुम स्तासु पमियंस की फ़ीमा कुंतुम फ़ीहि तख्तलिफून पाए कि चतासु पाए कि इख्तिलाफ को वअम्मल लज़ीन कफ़रू हरचे काफिरान दी फ़उअज़्ज़िबुहुम अज़ाबन शदीदन फ़िद दुनिया वल आखिरा बस खा कसान चे काफिरान दी बस अज़ाब बवल वर्कम दिल अज़ाब सख्त दुनिया व आखिरत के वमा लहुम मिन नासिरीन नबैदी दे पारा सोक मददगारान दा ख्वा खलक दे चे अगा काफिरान दा तरहीब वो तरगीब जिक्र व अम्मल लज़ीन आमनू हर चे कसान दी ची ईमान रवड़ई और अमल सालिह कई फ़युवफ़्फ़ीहिम उजूरहुमा पूरा बावर की अल्लाह दी ता मज़दूरई दी वल्लाहु ला युहिब्बुज़ ज़ालिमीन अल्लाह ताला दोस्त न गणी ज़्यादती को उनकी कम खलक च ज़्यादती कई अदा अल्लाह खुश नहीं ज़ालिक नतलूहु अलैका मिनल आयाति वज़्ज़िक्रिल हकीम ज़ालिक नतलूहु दा चे मंगा लुलू अताबानी ए पैगंबरा मिनल आयाति दा आयातुना व ज़िक्र हकीम और अगर ज़िक्र मुहकमना यानी माना दादा चिदास्ताद पैगंबरी सबूत थे रकम वाक़यात अजीब ता बयान करो तो खुदा तनवी दाता तर वही पर जरिए वानी मालूमात इन्न मसल ईसा इंदल्लाहि कमसल आदम खलक़हू मिन तुराबिन सुम्मा क़ाल लहू कुन फ़यकून अल हक़्क़ु मिन रब्बिका फ़ला तकूनन्न मिनल मुमतरीन वमन हाज्जक फ़ीहि मिन बादि मा जाअक मिनल इल्म फ़क़ुल तआलौ नदउ अबनाना व अबनाकुम व निसाना व निसाकुम व अनफुसना व अनफुसकुम सुम्मा नब्तहिल फ़नजअल लअनतल्लाहि अलल काज़िबीन इन्न हाज़ा लहुवल क़ससुल हक़्क़ व मा मिन इलाहिन इल्लल्लाह व इन्नल्लाहा लहुवल अज़ीज़ुल हकीम फ़इन तवल्लौ फ़इन्नल्लाह अलीमुम बिल मुफ़्सिदीन दा अल्लाह फरमाई इन्न मसल ईसा मिसाल अजीबा द ईसा पनिज़ द अल्लाह बांदी का मसल आदम दा पशान द आदम दा यो किस्म ला द गरीब हो तशबीह अगरब सवर का आदम अलैहिस्सलाम ईसा अलैहिस्सलाम बेद प्लार न पैदा शवे दे नो हजरत आदम बगैर द प्लार मोर द्वार न पैदा शवे दे पैदा करे वल्ला दम लर द खौरना सुम्मा क़ाल लहू बे उवेल दता कुन फ़यकून मौजूद शनो मौजूद शो अल हक़्क़ु मिन रब्बिक हक़ द जानिब तरफ़स्तान दे पैगंबरा दे खल्को पर शकुनो शुबहात के रानशे अल हक़्क़ु मिन रब्बिक फ़ला तकूनन्न मिनल मुमतरीन मकेगा तो शक उनको ना वमन हाज्जक फ़ीहि मिन बादि मा जाअक मिनल इल्म दा वफ़द नजरान सर खबर दा वफ़द नजरानो खबर न मनी नो अल्लाह पैगंबर तो हुए जनाब रसूलुल्लाह था इदी सा मुबाहला हो मुबाहला वो उसूल दीन की और मुबाहला देता हुई ची फरीक़ैन बराजे मशी और यो मैदान की बराजे मशी
او الله تعالی ته به دعا وکړي چې خدایا په منګه کې او زمونږ په دې مخالفینو کې چې څوک پناه کوي خدای نه هلاک پېښ شوی په دې باندې نبی علیہ السلام دوی له چیلنج ورکړ چې ما سره مباهله وکړي بیا چې نورې خبرې نه منئ دوی ویل ټیک ده سهار له نبي علیه الصلاة والسلام را روان دی حسن ورپسې دی هغه پسې وروسته حسین دی هغه پسې وروسته فاطمه الزهرا ده میدان ته را روان د بددعایي هغه میدان ته راځي دوی کې چې کوم پوه او دانشوران خلک وو په نسوارا وو هغې چې داسې وکاته د نورو ته وویلې ویل زمونږ په خدای قسم وي چې دا داسې چهرې دي که نه داسې چهرې چې کله دې سره هم دا مباهله وکړه نو په مخ د ځمکه به یو پیرنګې پاتې نه شي ویل څه وکړو ویل بس روغ صلح وکړو نو صلح وشوه تقریبا 2000 جوړې جامې به تاسو لرون په کال کې درکړو او دا طریقه ده چې یهود او نصارا چې تاسو سره اسلامي ملک اوسیږي او ټیکس تله درکوي نو هغوی به په خپل دین باندې بیا پرېږدئ مجبوره کوئ بیا نه هغوی به په خپل دین باندې دکه هغه ذمي دې ته ویلی کېږي نو ځکه وایي فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم کچره جګړه کوي تا سره اے پیغمبره په باره د عیسی کې من بعد ما جاءك پس هغې نه چې تا ته راغلی دی د علم نه نو فقل ته ورته ووایه تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وایا تعالوا راشي چې راوبدو منګه خپل زامنو لره او ستاسو زامن به م راوغواړو ونساءنا ونساءکم خپل زنانه او ستاسو زنانه به م راوغواړو وانفسنا وانفسکم او راوبغواړو موږ خپل ځانونه او ستاسو ځانونه ثم نبتهل بیا به منګه دا بددعایي وکړو ثم نبتهل معنا دا ده موږ به دا دعا وکړو چې خدای پاکه په موږ کې کم یو په ناحقه دی هلاکې کې نو فنجعل لعنة الله علی الکاذبین بس او به ګرځو موږ لعنت د الله په دروغجنو باندې ان هذا لهو القصص الحق یقینا دا یو بیان حق دی وما من اله الا الله نشت معبود سوا د الله نه وان الله لهو العزیز الحکیم او یقینا الله رب العزت عمده زورور حکمت والا دی فان تولوا دوی اعراض کوي نو فان الله علیم بالمفسدین پس یقینا الله واقف دی په فسادیانو باندې قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل من بعده إلا من بعده أفلا تعقلون
हा अंतुम हाउलाए हाजजतुम फीमा लकुम बिही इल्म फलिम तुहाज्जून फीमा लैसा लकुम बिही इल्म वल्लाहु यअलमु व अंतुम ला तालमून। मा कान इब्राहीम यहूदिय्यन वला नसरानिय्या वलाकिन कान हनीफन मुस्लिमा व मा कान मिनल मुशरिकीन। इन औला अन्नासि बिइब्राहीम लल्लज़ी इत्तबऊहु व हाज़ा अन्नबिय्यु वल्लज़ीना आमनू वल्लाहु वलियुल मुमिनीन। दा वाया पैगंबरा ए किताब वालो राशि तालौ राशि इला कलिमतिन सवाइन बैनना व बैनकुम। ये वे खबरें था च ज़मंग उस्ताद सुमियंस की बराबर दा अवा खबर दादा कि अल्लाह नअबुद इल्लल्लाह वला नुशरिक बिही शैआ कि मंग बा इबादत न कऊ मगर रया अल्लाह बकऊ और न बशरीको इस सिज द अल्लाह सरा दा और दा आगा आयत ते चेहरा कल त नबी अलैहि सलाम खत लिखले बुखारी के रा गए रे मुद्दा अल्फाज वर्ता करी दी दा अल्फाज और वला यत्तखिज़ बाज़ुना बाज़न अरबाबा मिन दूनिल्लाह और न बनी सी बाज जमंगा बाजू लरा व खुदाए बान सेवा द अल्लाह ना। आदि बिन हातिम रजी अल्लाह अन्हो ईसाई मुसलमान शेर यमन उसीदुन के मशहूर हातम तोइज़वी दे नागवई चे दगा दे दा या रसूल अल्लाह मुख खपल खुदाया खपल उलमाओ था खपल पीरान तमंग खुदाया नुवेली संग कुरान जमंग बारे की वही कि वला यत्तखिज़ु बाज़ुना बाज़न अरबाबा मिन दूनिल्लाह। नबी अलैहि सलाम वेल चिस्तासो उलमाओ बताओ सयो खबर हो कि दा शे जायज़ दे और दा अल्लाह पर इस जायज़ न होता सुबह गाने जायज़ वेलाओ और वेल चे उशे बा जायज़ हो और तासो तबागी वेली कि दा नाजायज़ है ना बतासो नाजायज़ गाना वेला वेल पर तिल कर रूबूबियत तक के खुदाई जा दी वजह ना दाम खुदाई दे चिता यो सड़े हुई दाशे हलाल ले और दाशे हराम दे खुदे हलाल और हराम करे नहीं कागा मुफ्ती सेब देव का मौलई सेब देव का पीर सेब देव का अरा बलाजदा बस दक्के रुबूबियत ने दी और दक्के खुदाई माने ली पइन तवल्लौ कुदी इराज कई फ़क़ूलु अशहदू बिअन्ना मुस्लिमून पता स्वर्त हुआ है गवाश है तासो पदे खबर है यकीनन मंगल अल्लाह ताबेदारी या अहलल किताब ए किताब वाला लिम तुहाज्जून पे इब्राहीम तासो वले दे इब्राहीम पर बारा की झगड़े खवई दी बवेली यहूद बवेली इब्राहीम अलैहिस्सलाम यहूदियत मानी और पिरंगियान बवेली ईसा अलैहिस्सलाम चिकमदे इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर ईसाइयत बानी। हालांकि यहूदियत और ईसाइयत सवुन काल रुस्तु पैदा शवे और हजरत इब्राहीम पर सवुन काल मख के तेर शवे नुदा खुदा अकल नम खिलाफ खबर रहा सऊन का अलमख के उसड़े तेर शेरे और तवे पदे मसलक बानो यहूदियत को रुस्त पैदा शवेरे नसरानियत रुस्त पैदा शवेरे भाई एक किताब वाला वरी झगड़े कोई पबारद इब्राहिम के और हाल दा देने नाजिल शवे तौरात इंजील
مگر پس دا موسیٰ دا ابراہیم علیہ السلام نا افلا تاکن دونم دا عقل نا کارنا لئی انتم ہاولائی تاسو دا کسان حاججتم جگڑے کوئی فیما لکم به علم پائے کہ چستاسو دا پارا پائے کہ علم نبیامی و خبر ادا نو پلما تحاجون فیما لیس لکم به علم ولی جگڑے کوئی پائے خبرو کی چنشتر استاسو پارا پائے بانی علم واللہ یعلم وانتم لا تعلمون اللہ پوئیگی او تاسو نہ پوئیگی او صفا خبر دما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیہ نو ابراہیم علیہ السلام پا مسلکی یہودی باندے او نہ پا مسلکی نصرانی باندے ولیکن کان حنیفا لیکن او یکسو یک جہاتا تابدار دا اللہ وما کان من المشرکین مشرکان ننو یہود تاسخو مشرکان یہی عزیر ابن اللہ وائے فرنگیانو تاسخو مشرکان یہی تاسخو عیسی ابن اللہ وائے ان اول الناس بإبراہیم للذی اتبعوه وهذا النبی والذین آمنوا واللہ ولی المؤمنین یقیناً دیر ورد خلقنا پا تابداری دا ابراہیم بانی للذی اتبعوه کسان دی چی دا حضرت ابراہیم تابداری داغا پا زمانہ کے کڑے دا او وحاظ النبی دا پیغمبر محمد علیہ السلام والذین آمنوا کسان چی دسر مومنان دی دا پا تابداری دا ابراہیم بانی دیر لائق دی واللہ ولی المومنین اللہ تعالیٰ دوست و ناصر دے دا مومنان لگے دمکو کا وَاتَّقْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يُضِلُّونَكُمْ وَيُضِلُّونَ أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ اللہ تعالیٰ ہدو او خاص کر داگی دا علماء داگی دا رؤساء اگا خباست تا اشارہ کئی اگی دا خوخ گئی مسلمانانو چی تاسو گمراہ کئی و تاسو پا اللہ بان اعتماد کوئی دین گمراہ کئی مگر خپل زانون خو پوئی گینا ودت طائفة من اہل الکتاب دوست گنی یو جماعت دا اہل کتابنا دا خبرہ لو یذلونکم کاش کے تاسو گمراہ کی وما یذلون اللہ فرمائی دینشی گمراہ کولے الا انفسهم مگر خپل زانونا وما یشعرون بھی نہ پوئی گی چل دوی دی کوشش نتیجہ خوم پا دوی را روانا دا زان تباہ کئی او غر کئی دی یا اہل الکتاب لم تکفرون بآیات اللہ وانتم تشہدون اے کتاب والو ولی کفر کوئی تاسو پا آیاتون دا اللہ بانی او حال دا دے چی تاسو گوائی پا دے خبر باندی چی دا حق تھی یا اہل الکتاب اے کتاب والو لم تلبسون الحق بالباطل ولی گڑوئی تاسو حق دا باطل سرا وتکتم الحق او ولی پٹوئی تاسو حق لرا وانتم تعلمون حال دا دے چی تاسو پوئی گئی چی حق او باطل گڑول یا حق پٹول دا سمر لوی جرم دے وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم
قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحدا مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. دا یو بل مکیده دا او چل د یهودو خبیثانو هغه دا دی چې دوی یو صلاح وکړه او مشرانو کشرانو ته یو سکیم وښوده چې تاسو به لاړ شئ د مسلمانانو خواله. نو چې د مسلمانانو خواله لاړ شئ نو ورته ووایي چې مونږه دې دپاره راغلي چې مونږ ایمان لرو، بس ستاسو پیغمبر حق دی او ستاسو قرآن حق دی او مونږ په ایمان لرو. نو ټوله ورځ به هلته یئ او د ورځې په آخر کې به بیا وایي چې سلام علیکم مونږ خو ایمان راوړو او مونږه روغ ورځ مطالعه وکړه د دې دین چې کله مونږ ورننوتو نو مونږ ته په دې کې غلطۍ معلومه شوې. السلام علیکم مونږ ولاړو. نو کمزوري مسلمانان ضعیف مسلمانان هغوی به هم تاسو سره دیني اسلام نه راوړو. دا یو مکیده دا یو چل دی نو قرآن دې ته اشاره کوي. وقالت طائفة وایي یوه ډله د اهل کتابونه آمنوا بالذي ایمان راوړئ په هغه قرآن انزل علی الذین آمنوا چې نازل شوی دی په مؤمنانو باندې او ایمان پرې راوړئ وجه النهار د ورځې په اول کې وکفروا آخره او کافر شئ په دې باندې د ورځې په آخر کې لعلهم یرجعون کېدای شي دا کمزوري مسلمانان تاسو د خپل دین نه راواړوئ. او نور دا خبره یاد ساتئ که تاسو ته چا وویلي چې مونږ کې پیغمبر راغلی دی نو دا به نه منئ. څوک هم چې راغی د پیغمبرۍ دعوې وکړه تاسو به یې منئ نه، مګر که یهودي و نو بیا به یې منئ. که یهودي و نو بیا به یې منئ. ولا تؤمنو تاسو یقین او ایمان مه راوړئ په پیغمبرۍ د یو تن الا لمن تبع دینکم مګر د هغه چا چې ستاسو د دین یهودي تابع او دعوه وکړي نو یو خبره ده. قلت ورته ووایه پیغمبره چې ان هدى الله یقینا هدایت د الله یقینا ان الهدى هدى الله یقینا هدایت د الله دی. دا د دې دغه خبرې جواب دی او دا ان یؤطع آلته لګېدلی دی. ولا تؤمنوا الا لمن تبع دینکم او ولا تؤمنوا ان یؤطع احد مثل ما اوتیتم. لاندې ګورئ بیا به نه پوهېږئ په دې ځای باندې. تاسو یقین مه کوئ په دې خبره ان یؤطع احد چې ور به کړی شي یو تن ته مثل ما اوتیتم په مثل لاګې چې تاسو ته درکړی شوی دی. دا یقین د هېچا دپاره مه کوئ الا لمن تبع دینکم. دې سره دا وتړلی شو او د هغې دا خبره چې دوی کوي نو یو جواب ان الهدى هدى الله او دویم جواب قل ان الفضل بيد الله. دا دواړه دې خبرو جوابونه دي او نور دا عبارت داسې به وایي ولا تؤمنوا ان يؤطع احد مثل ما اوتیتم
او युहाजुकुम इंद रब्बिकुम इल्ला लिमन तबिअ दीनकुम। न जवाबुन दारी इन्नल हुदा हुदल्लाह, दरोग जनो हिदायत पायकत के अल्लाह हिदायत थे। और वर्ता हुआ है कि इन्नल फضल बियदिल्लाह, मेहरबानी दा अल्लाह पलास के वर्कई चाहते कि खोकशी। वल्लाहु वासिउन अलीम यख्तस्स बिरहमतिही, पेवस के अल्लाह पखफल मेहरबानी पसे चाहते कि दा खोकशी। वल्लाहु ज़ुल फज़लिल अज़ीम, अल्लाह खाउंद मेहरबानी लोरी दे। वमिन अहलिल किताब मन इन तअमनहु बिकिंतारिन युअद्दीहि इलैक वमिनहुम मन इन तअमनहु बिदीनारिन ला युअद्दीहि इलैक इल्ला मा दुमत अलैहि काइमा ज़ालिका बिअन्नहुम क़ालू लैसा अलैना फ़िल उम्मिय्यीन सबील व यक़ूलून अलल्लाहिल कज़िब व हुम यअलमून। बला मन औफ़ा बिअहदिही वत्तक़ा फ़इन्नल्लाह युहिब्बुल मुत्तक़ीन। इन्नल्लज़ीना यश्तरून बिअहदिल्लाहि व अयमानिहिम समनन क़लीला उलाइका ला खलाक़ लहुम फ़िल आख़िरह व ला युकल्लिमुहुमुल्लाह व ला यंज़ुरु इलैहिम यौमल क़ियामह व ला युज़क्कीहिम व लहुम अज़ाबुन अलीम। दा इन वमिन अहलिल किताब दीते इशारा की। दा अहली किताब यहूदो तो अमानतदार सास की दी पकेंतवार बानी यानी पमाली कसीरा बानी युद्दी ही इले की दर कई था बाज पकित से खालक मुश्ता लगा अब्दुल्ला अज़ीर सलाम और दागा नो सही मुसलमानान चगी उलमाऊ और इस्लामी कबूल। लेकिन वमिनहुम मन इन तामनहु बिदीनारिन, ज़नी पदी की दासी दस खाइनानुम श्ता कते अमानतदार की पैवर रुपई बानी नुला युअद्दीहि इलैक नी दर गई दादा इल्ला मा दुमत अलैहि कायमा, मगर कत हमेशा से पद बानी वलाड़ लाड़ शेल तो वर्ता देरा शे द कोर ख्वाता और डरा वर्ता वाचे नु अले बेले दर की और दावली ज़ालिक बिअन्नहुम दा सबब दी कि दा यहूदियान कालू दी बवेल लैसा अलैना फ़िल उम्मीयीन सबील, नश्तरे पमंग बांधी व मालूनो दौलतुनो द अनपढ़ खल्को के सगुना चिपकमा तरीका बानी दा अवाम उवहल बस वे वो यक़ूलून अलल्लाह और दा बवेल दा मंगता अल्लाह वेली दी वो यक़ूलून अलल्लाहिल कज़िब अल्लाह दरोग वही वो हम यअलमून खपुई चिपा अल्लाह दरोग सुमर भी गुनादा। बला मन औफ़ा बिअहदी वत्तक़ा फ़इन्नल्लाह युहिब्बुल मुत्तक़ीन। बला हक़दा मन औफ़ा बिअहदी, मन औफ़ा बिअहदी सो को देर वफा का उनके रे पखफल वादा बांधे। बला मन औफ़ा बिअहदी वत्तक़ा सोक चे अगा पुरवाले कई पखफल वादा यरीगी दा अल्लाह ना नो फ़इन्नल्लाह युहिब्बुल मुत्तक़ीन। दा मुत्तक़ियान दी और दा अल्लाह पाक दा मुत्तक़ियान सरमीन दा। इन्नल्लज़ीना यश्तरून बिअहदिल्लाहि व अयमानिहिम समनन क़लीला, यकीनन अगा कसान चे ग़ौर कई वादे दा अल्लाह व अयमानिहिम व पखफल कसमुन माने समनन क़लीला लगी पैसी दी दुनिया उलाइका ला खलाक़ लहुम फ़िल आख़िरह, दा कसान नश्तदीद पर बरखा आखिरत के हिस्स वला युकल्लिमुहुमुल्लाह, खुदा वर सर खबर रहमत उनकी वला यंजुरु इलैहिम यौमल क़ियामा ओ उबनगूरी अल्लाह दीता पर नज़र द रहमत बानी पौरज़ क़यामत
ولا یزکیهم نه به پاک کړي دوی لره د هغه ګندو اخلاقو کردار نه ګناهونو نه ولهم عذاب علیم دې لپاره عذاب درناک وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون دا الله فرمائی چې په دې يهودو کې داسې خلک هم شته د نبی علیه الصلاة والسلام معاصرین یهود کوم چې نبی علیه السلام سره په مدینه منوره کې اوسېدل وی ان منهم یقینا یوه ډله لفریقا یو ډله د یهودونه یلون السنتهم تاوی خپل جبو لره په کتاب باندې دا جبې تاوی معنا دا ده چې تحریف یې کوي او دا سره پاره دا کار کوي لتحسبوه من الكتاب چې تاسو په دې ګمان وکړئ چې دا ګندې د تورات خبرې کوي او وما هو من الكتاب حالانکه دا د الله د کتاب تورات خبره نه وي دا دوی د ځانه ملمه او په خپله سازه کړې خبره ده او بیا په الله ویقولون وای هو من عند الله دا خبره د جانب د الله نه ده او حال دا دی وما هو من عند الله دا د جانب د الله نه نه وي ویقولون علی الله الکذب نو ولې وایي په الله دروغ وهم یعلمون او دوی ښه پوهېږي سره د پوهې نه دروغ ویل او سره د پوهې نه ګناه کول دا ډېر لوی جرم دی ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أن يأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون دا دوی با دی عیسیٰ علیہ السلام بارے کی خبری کولی دی خبیثانو چې عیسیٰ علیہ السلام په خپل ویلي چې زه خدای ما او زه د خدای زوی ما نو د هغې جواب چې یو سړي د الله کتاب ورکړي یو سړي د الله قوت ته فیصلو ورکړي یو سړي د الله نبوت ورکړي او به راپاسې نو بیا به خلکو ته وایي چې د الله د بندګۍ په ځای زما بندګي کوئ دا د نه منلو خبره ده ما کان لبشر ندی ممکن د یو انسان دپاره ان یؤتیه الله الکتاب چې هغه ته الله کتاب ورکړي هغه ته الله قوت ته فیصلو ورکړي هغه ته الله پیغمبري ورکړي بیا وایي ثم يقول الناس بیا اگر راپاسې او خلکو ته وایي چې کونو عبادا لی شی بندگان زما دپاره من دون الله سوا د الله نه 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 بلکې به داسې وایي چې ولکن کونو ربانیین شی خدای خلقه شی خدای خلق خدای والا خلق ساز شي بما کنتم تعلمون الكتاب ثواب داږي چې وایي تاسو تعلیم بم ورکو د کتاب و ما کنتم تدرسون او سبب داږي چې تاسو لوستلو دی کتاب لره ولا یأمرکم ان تتخذوا الملائکة والنبیین ولا یأمرکم الله تاسو ته حکم نه کوي چې اونیسئ تاسو فرشتي او پیغمبران اربابن په خدایانو باندې ایامرکم بالکفر دا کفر دی آیا الله حکم کوي تاسو په کافر کېدلو بعد اذا انتم مسلمون پس هغې نه چې تاسو مسلمانان شوي یې
وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدقا لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أقررتم وأخذتم على ذلك إسري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. داوینو بس دے آغا وخیات کئی اذا خذ اللہ میثاق النبی چی واغستا اللہ کلک وعدہ پیغمبرانو دا جناب رسول اللہ پا بارکی دا تمام پیغمبرانو اللہ لوز رستے لوز نامہ چی کستا پا زمانہ کے راشی تبی تعاون آغا وخیات کئی چی واغستا اللہ کلک وعدہ دا پیغمبرانو لما آتیتکم من کتاب و حکمہ اگا چی راشی تاسوتا دیو کتابنا یا دا خبرو دا پوینا ثم جاکم رسول بیا راشی تاسوتا پیغمبر مصدقا لما معکم تصدیق ان کے لاغی چی تاسو سردی تؤمنون به استاسو بداکاری پیغمبرانو ایمان براوڑی پدی پیغمبر وَلِتَنْصُرُنَّهُ امداد دے کوئی قال اللہ ورطول اقرارتم تاسو پدی بانی اقرارو کو امانلا وَأَخَصْتُمْ عَلَى ذَلِكَ إِسْرِي اواگی ستاسو پدی بانی زماک لک وعدا قالوا اقرارنا پیغمبرانو ورطول منگا جی اقرارو کو قال اللہ ورطول فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ خلنو پس گواش ہے تاسو زمستاو سرد گواہانو نئیم ومن تولا بعد ذلك سوک چی واوڑید پست دے عہد و پیماننا اولئک هم الفاسقون دا کسان دی کامل نافرمان دی اپا غیر دین اللہ یبغون اے سوار دین دا اللہ ندا خلق لٹائی و طلبائی ولہو حال دارے چی دا اللہ خالص دا اللہ دا پارا اسلم تابیدی من فی السماوات و من فی الارض اگر سوک چی پزمکا کری وگا چی پاسمانون کی وگا چی پزمکو کری طوعاً خوشتبائی سرا او کرہا یا پنا خوشی سرا و الیہ یرجعون او خالص تی اللہ تبارک دی طول واپسی کی واخر دعوانا